اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكتب كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نن سبق زمونږ دا دی چې مړی ته کفن ورکول حکم دا د سنه ثابت دی. نو مړی له میت کو کفن دینے کا حکم دا دا قرآن نم ثابت دے، دا حدیث نم ثابت دے، اجماع وی لکیگی دا طولو امت دا علماء پا دے خبر مان دے اتفاق دے، او عقل هم دا خبر منی چی مڑی تا کفن ورکول دا شی دی دا واجب دی. دا کفن حکم دے چی مڑی تا کفن ورکول دا شی دی دا واجب دی. اول خبر ذہن کے بدا ساتو چې مړی ته کفن ورکول داسې شی دی دا واجب دی. اوس چې کم دی مړی شوی دی، د دې مړی چې کم دی مختلف صورتونه دي، په چا باندې دا کفن واجب دی. کم ژوندي خلک دي او په هغې باندې په کمو خلکو باندې لازم دی چې دوی به څه کوي، کفن به مړي ته ورکوي. نو نمبر 1 ښځه مړه شوې ده، ښځه. نو کچرت د دې ښځې خاوند وي نو خاوند پر واجب ہے عورت کی کفن. اگر چې دا سړی سم غریب دی، تنگ دست دی، او ښځه چې کم دی ډیره مالداره هم ده، نو لہذا دا په خاوند باندې دا خبره واجبه ده چې دا به څه کوي، دې ښځې ته به کفن ورکوي. یا دغه شانتې جینۍ مړه شوې ده، نو د دې جینۍ کفن دا په پلار باندې دی. نو ښځه مړه شوې ده، نو د ښځې کفن په چا باندې واجب دی، د خاوند پر واجب ہے. او ما درته مسله پکې وویله، اگر چې دا خاوند دی انتهایی غریب دی ولې نه، خو دا د سړي ذمه داري ده او په هغه باندې واجب دی چې د ښځې ته به څه ورکوي، کفن به ورکوي. دویم دا سړی مړ شوی دی، سړی مړ شوی دی شوهر، نو د دې کفن چې کوم دی دا بیوه عورت پر واجب نه ہے. سړی وفات شو او د ښځه ژوندۍ ده، نو دا ښځه کونډه شوه، نو په دې کونډه ښځې باندې د دې سړي کفن دا ضرور نه دی. اگر چې دا ښځه د مالدار ولې نه، خو په دې ښځې باندې د دې خاوند کفن دا لازم نه دی. اوس د دې خاوند د دې سړي د دې کفن په چا باندې دی، دې کې نمبر 1 دا اس کی مال سے تجہیز اور تکفین ہوگی. سړی مړ شو نو د دې په ښځه باندې کفن نشته دی، کفن په چا باندې دی، د دې سړي نه چې کم دی مال او دولت پاتې شوی دی، او دا مال او دولت د دې نه چې کم دی د کفن پیسې راواخلي او دغه سړي ته به کفن واچولی شي. لہذا د هغه د مال نه به د کفن پیسې راغستل کیږي. نمبر 1. دویم دا دغه سړی چې کوم دی داسې غریب دی چې میراث یې نه دی پاتې شوی، پیسې نقدې پیسې مال دولت یې نشته دی. دویم آپشن پکې بیا دا دی اگر اس کی مال نہ ہو تو ورثہ پر صرف اس کی کفن واجب ہے. بیا خپل خپلوانو باندې د هغه کفن واجب دی. خپل خپلوان څوک دي؟ مثلا اول حقدار پلار دی، که پلار غریب دی او پلار سره پیسې نشته یا پلار یې نشته دی، بیا ورور دی. نو داسې چې کم دی خپل خپلوانو باندې بیا دغه مړي کفن داسې شی دی دا واجب دی.
بیا دریم نمبر داسې دی اگر ورثہ بھی نہ ہو تو بیت المال پر واجب ہے خپل خپلوان نشته دی نو بیا په حکومت وقت باندې دا لازم دی چې دغه مړی به د کفن دفن تنظیم کی او چونکې نن سبا حکومت وقت بیت المال زمونږ نشته دی نو دا سلور اپشن دار دلته اگر بیت المال بھی نہ ہو تو عام مسلمانوں پر واجب ہے بیا په عام مسلمانانو باندې دا خبره لازمه ده واجب ده چې دی به خپل مسلمان ورور ته بسور کوي کفن باور کوي نو دا چې کوم دی نن موږ سره تقریبا په دې کې 1 2 3 4 د سلور اپشنونه دي په دغه سلورو کسانو باندې کفن واجبېږي مختلف حالاتو کې اوس نمبر 3 نمبر خبره اړیره زیاته اهم ده کفن کې اعتبار دا کفن به موږ څنګه اخلو خزم را شوی ده نو خاون به وتا کفن څنګه اخلي اور دغه شانتي سړی وفات شوی دی او د مال او دولت نه مونږ څه اخلو دته اوس کفن اخلو نو کفن به څنګه اخلو به الفاظ دیګه د کفن قیمت څومره پکار دی دا ډیره اهمه مسله ده چې د کفن قیمت څومره پکار دی مونږ چې کوم دی کنه لاړ شو وته یې ټول کې ګران کفن مونږ ترا کې نه د دې کې چې کوم دی ګوره دا حالات دي نو نمبر 1 کچرته سړی مرشي وي سړی مرشي وي نو د دې سړی چې کوم دی د جمعې د ورځې کپړو ته وکتلی شي چیرې دا سړی به د جمعې پورز د بسنګ کپړې اچولې نو هر چاته چې کوم دی د خپل د ځان پته ده چې به زه د جمعې پورز څنګه کپړې اچوم که یو سړی دیندار وي نو د کوشش دا وي چې زه د جمعې پورز خلی باس واچوم تاسو کتلی دي کنه اکثر خلک چې نوې کپړې او کې ویره دا د جمعې مونږ ته اچوم حالانکه هغه کړي وی یو هفته پهله او د جمعې مونږ ته به اچوم نه که یو سړی داسې دی چې دا د جمعې پورز اعلی قسم کپړې اچي نو دغه مړی ته د جمعې د ورځې دغه کپړو اعتبار بکیږي او دغه شانتي عیدین طرف ته هم کتل کیږي مثلا زمړ شوی ما نو د زما د اختر کپړو ته خلک وګوري چیرې دا قاضي صاحب د اختر پورز به څنګه کپړې اچولې کچرته اعلی کپړې زماوي نو کفن به ماته اعلی کپړو کې راکېږي او دغه شان کچرته د جمعې پورز زما کپړې خیرنې میرنې وي او دغه شان د اختر پورز هم داسې خیرن میرن ګرځېدم بیا ولا یو عام شان د کفن بواله چې بس دا د قشانتیو او اعتبار به کم دی د سکیږي جمعه کی کپړو او عیدین کی کپړو کی بقدر دا دې کې فارموله ده چې هغه ته وکتل کیږي دا غي مطابق به دې سړی ته کفن اغستل کیږي ډیر خلک داسي وي نه د جمعې منسترازي نه د اختر منسترازي او چې مرشي ویره وی اعلی کفن وتروړي نو دا چې کم دی اعلی کې د دې یو حق دی د منز چې یو سړی منز گزار دی دیندار دی هغه کپړو ته وکتل کیږي دا غي مطابق بدله کفن ورکړي کیږي دویم خزم نشوي دا خزا او دغه خزي چې کم دی کفن بچا لازم دی واجب دی خاون باندې نو دا خاون بدی خزي ته کفن څنګه اخلي آیا چې کم دی درې قسمه کفنونه دي یو اعلی یو متوسط او یو ادنا بالفاظ دیگر های میډیم او لو درې قسمه کفنونه دي نو د دې خزي چې کم دی اغه لباس سبق کتل کیږي چې دا مور کرزیو دا کم لباس اچي دا چې کله د مور او پلار کور ته زی او دا کمې کپڑے اچي کدا مثلا ګرانه کپڑے د مور او پلار کور د پاره اچي دې ته کفن هم ګران اغستل کیږي کدا د مور او پلار کور ته زی او دا کفن دغه کپڑے داسې متوسط درجه اچي نډیر زیات خطا اچي نډیر زیات اوچتي متوسط اچي نو کفن هم د قشانت متوسط اغستل کیږي او کدا چې د مور خپل کور ته زی او داسې خیرنه میرنه زی نو بدیله وجه کم دی کفن مونږه قشانت بس یو متوسط او کم درجه کې واغسلی شي داغه اعتبار وکيږي ودن زمونږ چې کم دی کې دا دریخ سببونه دي چې یو د میت کو کفن دینے کا حکم دا د قران نه د حدیث نه اجماع او د عقل نه دا خبره ثابت ده چې مړی لا کفن ورکول شي دي دا واجب دي اوس کفن چې کم دی پچا باندې دی کچرته خزم رشي وي او د خزه کفن دا په خاون باندې دی
او که چرته خاون وفات شوی وي نو په ښځې باندې کفن نشته دی. اول چې کوم دی د مال نه به کېږي، که مال یې نه وي نو خپل خپلوان به ورته کوي، که خپل خپلوان یې نه بیت المال به ورته کوي، که بیت المال نه نو عام مسلمانانو باندې واجب دي چې دغه مړي له به څه ورکوي؟ کفن به ورکوي. او دغه شان د کفن د کم یو قیمت اعتبار به کېږي. نو که چرته سړی وي او دا د جمعې مونځ ته او د اختر مونځونو ته ښایسته لباس اچوي، صفا لباس اچوي، د حق د قیمت مطابق دته به کفن اغوستلی کېږي. او دغه شان که چرته ښځه وفات شوې ده او دا د مور او پلار کور ته ځي او د کوم قسم لباس دا اچي د حق لباس د قیمت مطابق د ښځې د به کفن اغوستلی کېږي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.